سورۃ العصر خلاصه د سورۃ یا مضمون د سورۃ چې قسم می دی په انساني تاریخ باندې چې انسان په ډیر لوی بگ لاس کې دی، ډیر تاوان کې دی، خو چې څوک د سوره عصر په دې څلور نکاتی پروګرام باندې عمل کوي در تاوان نه بچي. دیو چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي کہ خدای یو پیغمبر نه ویلې غړي او نه یو کتاب نازل کړي وي، صرف سوره عصر نازل شوی دا ټول دین او دا ټول فقه ماده مرتب کول شو. په دې څلور نقطو کې دا ټول دین پروت. لفظ عصر عربی لغت کې دې دوه معنی دي، یو وخت مازیګر دې ته عصر وایي، او دویم زمانہ څه شي ټایم زمانہ، او تشخص د زمانه یا شناخت د زمانه ډیپند کوي په انسان باندې. لکه چې انسان نو د ټایم سویل ونو د ټایم ویلو سره پیدا شو انسان سره د دې وجه موږ د عصر ترجمه کوو دلته تاریخ د انسان باندې د قسم وي. قسم دې قسم زمانہ عبارت تر سره د انساني تاریخ نه. والعصر قسم دې په تاریخ انساني باندې ان الانسان تاکي سره انسان لفي خسر په ډېر لوی خساره کې دی. تاکي سره انسانان په ډېر لوی خساره کې دي. وجه علت دا وړاندې صورت ده چې کمپټیشن په مخاوس دي، ډېر لوی خساره کې ولې دي، ډېر لوی لاس کې ولې دي، ځکه د دنیا کمپټیشن په مخاوس دي. دا ورته ولې کبره کوي چې دې په لوی خساره کې ولې دي. علت دا وړاندې صورت کې چې د دنیا کمپټیشن په مخ. والعصر قسم دې په انساني تاریخ باندې ان الانسان تاکي پر انسان لفي خسر په ډېر لوی خساره کې دی. الا الذين مگر آکسان آمنو چې ایمان راوړل دي، آکسان چې ایمان راوړل دي. الا الذين آمنو مگر آکسان آمنو چې ایمان راوړل دي. وعملوا الصالحات عمل کړه دې صالح، عمل کړه دې صالح. الا الذين آمنوا مگر کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او عمل کړه صالح. نو ایمان او عمل صالح باندې خدای درې څیزونه وعده کړی دي. یو د خسارې نه بچ کېدل دې ځکه، دویم خلافت ملاویدل سورہ نور کی، او دریم مغفرت او اجر کبیر واجر کبیر څنګه سورہ انعام کې تیر شوی. نو په ایمان او په عمل صالح بدر سره صرف حواله ولي کوي چې سورہ انعام کې دي چې والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر. چې الله تعالی فرمایي کوم خلک چې د پوخ ایمان او صالح عمل مالکان دي د دوی لپاره مغفرت ده او لوی ریوارډ ده. نمبر 1 سورہ نور کی وہی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. چې څوک د پوخ ایمان او صالح عمل مالک دي خدای به ول په ځمکه باندې خلافت. او دریم چې څوک د ایمان او د عمل صالح مالکان دي دې باندې لوی تاوان نه بچي. نه دا مسله ولیکي چې اعمال صالحه دا نمبر 1 د ایمان ریکوائرمنٹس دي. دا ایمان څه؟ ځکه ایمان کو یو کانټریکټ ته الله تعالی سره وکړي او چې ته چې سره کانټریکټ میں بس کانټریکټ وکړي کنه سب یو ول پروسیډ فردر ټو ډو سمثینګ. د کانټریکټ کو تقاضی لیکن د کانټریکټ یعنی تا چې کانټریکټ ساين کړ نو بس جاب از ډن. څنګه یعنی چې کانټریکټ ساين کړ نو بس جاب ختم شو که جاب پیله شروع شو. نو د ایمان کانټریکټ چې کله خدای سره ساين کړي ایمان درانه جاب پیله شروع شو دا به کنټینیوس تر مرګ پورې دا جاب کنټینیوس تر مرګ پورې. نو د دې وجه دا تول کې چې اعمال صالحه دا د ایمان ریکوائرمنټس دي نمبر 1. او نمبر 2 دا د ایمان پروټیکشن او د ایمان ډیفنس دی. یعنی کسره ایمان بچین سره بچي اعمال صالحه سره بلکې دا ایمان مضبوطی دا ور سره ولیکه. سورہ نساء کې الله تعالی فرمایي ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. که خلق هغه شانکارو کې لکه چې ورته څنګه وان مسلمانانو هغه شانکارو کې لکه چې ورته څنګه لکان خيرا لهم دا دوی لپاره بهتر دی واشد تثبيتا او د ایمان مضبوطی ده. دا به ایمان نو زه اگزامپل ورکوم وام که سیف الله خان وغواړي لا اوس نه صلی الله په ماته ده صحیح. که سیف الله خان وغواړي چې زه مسل جوړول غواړم
مسل مضبوطول غواړم موږ ورته څه کوو ایکسرسایز سره مضبوطی ایکسرسایز نو که سړی وایي چې ایمان مضبوطول غواړم موږ ورته څه کوو ایکسرسایز کوم ایکسرسایز د عمل ایکسرسایز دا اسانه خبره ده چې د اعمال صالحه د هغه ایکسرسایز کوو چې څومره زیات کې دومره د مسل زیات مضبوطی ایمانی مسل او دا خبر الله تعالی او کان خیر الله واشد تسبیح والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا مگر آکسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کړي د صالحات وتواصوا بالحق اوس د تواصو د توي باب تفاعل ګرانه کې کړي تواصو د توي باب تفاعل باب تفاعل کې مسله دا چې دا اکشن وی د دواړو جانبونو اکشن وی عمل وی د دواړو جانبونو د دواړو طرفونو عمل وی یعنی د حق خبره کول دا یو ګروپ ذمہ داری نه ده دا د مسلمان معاشري باهمي ذمہ داری ده چې یو بل ته د حق تلقین کوي یعنی همیشه به دانی چې قاضي فضل الله بلګي چې دا کار کوي دا کار مکوئ نه چې کوم ځای ته موقع ملو شو نو تب وای چې ته موقع ملو شو نو تب وای چې ته موقع ملو شو نو تب وای خبر دین کړه وتواصو دا انټرنیټ کاروبار دی تاسو چې دا انټرنیټ کاروبار دی مشترک کاروبار دی مسلمان معاشره که یو ګروپ ته ذمہ داری ورکړي باندې ټیک کیږي نه چې ټول خلک دا ذمہ داری والی چې د حق خبره وکړو معاشره الګ کیږي معاشره کله کیږي چې ټول خلک ایز هول ذمہ داری واخلي چې د حق خبره وکړو څه قیمتي خبره الله تعالی وکړي صحیح شو وتواصوا بالحق اوس دغه عمل چې کله شروع شي د مواسات بالحق او د حق خبره کول کله کله ریاکشن پیدا کیږي څه کی ریاکشن نو بعضې سره ایموشنل وي عاجز باقي شي هغه وی لیو دم هلون وذ دیئر بزنس صحیح هیل وذ دم پرې جانم ته الله شکر علی به خو باسي سره ایموشنل شي مسل کیږي نه الله تعالی فرمایي تواصوا بالصبر دا د سټیبلیټي او د پیشنس خبره هم ټول یو بل ته کوي چې ایموشنل شي ځکه ایموشنل شي بس یې بستاف شي نو دا سره نقاطي پروګرام دی راته ولګي ایمان نمبر 2 عمل صالح نمبر 3 باهمي وصیت یو بل ته د حق او نمبر 4 باهمي وصیت باهم دیگر یو بل ته وصیت د صبر استقامت او د سټیبلیټي مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه دې صورت باندې او تفسیر لیکل دي دا تفسیر نوم یې خد اصول انقلاب څه اصول انقلاب چې مسلمان معاشره کې به انقلاب څنګه راځي مسلمان معاشره کې مسلم سوسایټي کې به انقلاب څنګه هغه دا چارپکاتی پروګرام که مسلمانان په ځان باندې لازم کی بل دوی کای و بالکل فرق شي دوی ژوند به بالکل بدل شي سمجھ او چې ژوند بدل شي یا سبحان الله او ژوند چې بدلېږي نو کله دا ټایم نه اخلي ډېر لږ ټایم کې سړی بالکل ټرننګ پوینټ وي صحیح کله کله داسې وشي یو سړی ډېر باغي وي او وایلیشن کوي او فلان نه خدای نه پیغمبر نه سړیتوب نه انسانیت نه اخلاقیات ناڅاپه په چرته یو حادثه راشي او هغه حادثه د هغه د ژوند لپاره ټرننګ پوینټ شي صحیح مایلسټون چې ورته وایي هغه باندې بالکل ژوند بدل شي هغه کوئی بس حادثه پیران هغې نه پسې ژوند ټوټل چینج شي داسې کېږي نه کېږي تاسو بلا خلک کتلي ژوند ټوټل چینج شي حضرت تاسو دې کې یو قرآني واقعه چې موسی علیه السلام کله فرعون له دعوت ورکړ او هغه ورته ته ساحر یې ته به زما ساحرانو سره او جادوګرانو سره مقابله کې واقعه څو وارې دی راشه صحیح اوس دا ساحران او جادوګر ټول ایکسپیرینس قسمو نوبل پرایز والا یعنی ماهرین جادوګران دا راجمه کړل ټول مملکت نه دا راجمه کړل د ټول مملکت نه صحیح او ورته وي دا لوی جادوګر سره مقابله کول غواړي اوس هغه جادوګرانو ګوري هغه چې خبره شروع کوله به عزت فرعون زمونږ د فرعون په عزت باندې قسم دي یعنی دا نه څو د فرعون د عزت او د فرعون د مایت چې په دنیا کې د ټول نه لوی قوت څوک دی فرعون څوک دی فرعون نه به عزت فرعون زمونږ د فرعون په مایت باندې قسم ان كنا لنحن الغالبين چې موږ به غلبه راځو موږ به وکټوریس صحیح او دویم مایند ګوره دنیوي مایند نو فرعون نه ډیماند کو ان لنا اجر ان كنا نحن الغالبين مونږ ته بس ریوارډ ملاوي کوم کامیاب شي قال نعم وانكم لمن المقربين هغه ورته صرف دانه چې ریوارډ ملاوي د لوی جرګې ممبران کوم صحیح خو غالب څنګه سبا د کانګرس ممبران به امریکا کې د لوی جرګې ممبران به افغانستان کې د قومي اسمبلی ممبران به
پاکستان کې د لوک سبا ممبران به په انډیا کې ځکه دا ریسپیکټیبل خلک وي نه فارمرک صحیح ده بیا نو څنګه یو چې ابتدایي ذهن داو وې د فرعون په مایک باندې قسم وي ځکه د بل چا د مایک تصور دی په ذهن کې نو او دویم پیسې عین لنا اجر او چې کله هغه خپل ارث غوښتل موسی علیه السلام پر فلسفه ورته وکړ فایدا یتلقفوا ما یافکون غټول ارث سوال وکړ هغه ټول ارث ژوند دي تیر کړ او هغه ساحران هغه سجده وکړه ګوره په within a few seconds دا وی ذهن څنګه بدل شو دا وی ذهن څنګه بدل شو یعنی وړاندې نه قسم کړو به عزت فرعون د فرعون په مای کوله قسم وی دلته بیا قسم کوي وربنا زمونږ په خپل رب باندې قسم وی چې اسمان زمکه پیدا کړی ټرنینګ پوینټس صحیح الته ورته ان لنا اجرا د دنیا ژوند او د هغې د بهترۍ لپاره کوشش کو چې موږ ته به څه شی میلاویږي او دلته چې فرعون ورته مړوم وایي ورته فقط مان تقاض لاس اخلاص یې څه کې نه کوه صحیح زمونږ په نظر کې اوس د ژوند څه اهمیت پاتې نه دی صحیح نو دې ته وایي ټرنینګ پوینټ دې سره دا یاد کړه پړه خان دا دغسې نقطې کله کله د افغانانو په اجتماع کې وایي که نه چې خلکو ژوند خدای بدل کړي صحیح شو ځکه چې آخرت ژوند هغه باندې دې د ژوند باندې چې دې ژوند دې بدل کړو قرآن سنت تقاضا باندې صحیح شو پیغمبر حضرت والسلام فرمایي نه قبر کې عذاب شته نه آخرت کې عذاب شته کته دلته نه ځان سره عذاب یو نور صحیح دا عذاب موږ ځان سره چرته نه وړو د دې دنیا نه ځان سره وړو هلته راته شروع شي الله تعالی موږ معاف کړي د ایمان ډیفینیشن او تفصیلات موږ څو واره د قرآن کې ذکر کړي چې ایمان بلیف ته په هغه شی چې کوم خدای وایي او څنګه خدای وایي څنګه خدای وایي او کوم خدای وایي اوس د هغه پیغمبر سوي هغه ته د هغه پیغمبر هغه ته وایي امنو بمحمد چې محمد رسول الله راشي په هغه ایمان راړي ځکه دا کتاب لیکلی اوس یو شی کتاب لیکلی د بلیف په حواله نو کته بیا 200 غلط دعوا کوي چې نه زما بلیف ته موږ کوم نه بلیف دي دا بلیف دي ته تر یې وایي نه د دیو چې پورته مونږ وکړو چې بل دا تاسو کتاب نه دی تاسو بلکې هغه مستقل چپټر دی استدی هغه ته مونږ بایبل برناباس او خپل مولیان ویل دا د بایبل سره چالي کړی دی صحیح د محمد رسول الله چپټر دی صلی الله علیه وسلم موږ ته ایکسپلور راغلی راغوست مو دی بایبل برناباس ځکه دې سرور منی حالانکه بایبل دی وای 15 سي وي نو دې سرور لري 15 به ورکړی ډراپ کړی دا ځکه 15 به ورته ویلا نو بیا خو دې په تاسو ته ورکړی ها تورات نو سورہ اعراف دا چې تاسو مسکه بنا دا اوس تعالی سند درکو سند درې لپاره ها چې ته اوس دې نه پس with cup handed and chain feet بس سبق ناراضي او صحیح ده کنه یعنی دا سند دا پټکي چې دا کپ او چینج دي که څنګه ته کله خان خو هم چینج شوی والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دې تاریخ انسان باندې چې تاریخ تاکید سره انسان لفی خسر پډیر لوی خساره کې دي مگر هغه کسان چې ایمان راوړي دي عمل کړي د صالحات بیا د ایمان د هغه مشتملات معنا کنټنټس او هغه مونږه بیانو په خپل چې کله مونږ سره ته ایمان او ایمان وروړو او ایمان مفصل نقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت وسيزونه سورة دي وسيزونه ادا وسيزونه د ایمان د پاره داسې دي لکه د او د سلور فرایض دا وسيزونه د ایمان د پاره داسې دي لکه د او د سلور فرایض اوس یو سړی او د شروع لا پیمنځ او سنت خلی وینځه دا سنت خو دا وینځه دا سنت دی مخی وینځه دا فرض دی لاس وینځه دا فرض دی خپې وینځه دا فرض دی صرف د سر مسه پرې خدا چې هغه فرض ده صرف د سر مسه آیا مونږ ویل چې دا سړی او 10 کړي وای زو سره یا دا څه د 75% او 10 کړي مونږ دې به او 10 سره مونږ دې سره به اولې ځکه چې او 10 فرایض کې یو کانټنټ مس کړی دی او یو کانټنټ مس کو دا لکه ټول او 10 یې یوز کړی دا او 10 ته او 10 نه دي ته لاس کې وینځل خو ویل شي خو دې ته او 10
نشي ویلې until you have included. صحیح شو. اوس دغه وسونه چې ذکر دي لکه یو سره موږ مسلمانان الحمدلله موږ محمد رسول الله باندې ایمان راړو صلی الله علیه وسلم چې څه ویلې ټول منو بس صرف یو خبر لونه ډراپ کو چې دا د عیسی علیه السلام موږ ته کوم وایي چې د پیغمبر وو د خدای ژوندې خېجولې دا خبره زموږ عقل نه اخلي. چې یو سړي دا خبره وکړه صحیح سره دا هغه د دعوی او سره دا هغه د منځونو او د حجونو او د زکاتونو او د روزو موږ څه وایو کافر دی. موږ څه وایو کافر دی. ولې ځکه یو پیغمبر ډراپ کړی نه صحیح یا که یو سړی وایي چې ټول پیغمبرانو باندې ایمان لرم ایکسپټ نوح علیه السلام د باندې بلیف نه کوم دا پیغمبر دی. موږ څه وایو مسلمان دا خبره دې کړل. دا خو ما نه یو کرسچین تاسو کو دا تاسو دین کې دی ټلیفون باندې تاسو کو دا اسلام کې تاسو کرسچین او جو خدای سره واده کول شي نه صحیح نو یو کرسچین یا جو یو مسلمان خدای سره ولې واده نشي کولای صحیح. اوس ما دې په بل خبره نه پوهیږي دې بس صرف په عقلي خبره پوهیږي. ما ورته مونږ د پاره دا پرمیسیبل او الاؤډ ذکر ده چې مونږ د جو او د کرسچین پیغمبر باندې ایمان ساتو. موسی علیہ السلام پیغمبر منو عیسی علیہ السلام پیغمبر منو او دغه جو او کرسچین زموږ پیغمبر ایمان نه ساتي دی وجه ورته پرمیسیبل نه که په کومه راځي ایمان نه به ورته پرمیسیبل